محترمو ناظرینو او اوریدونکو، الحمدللہ اسلامی کال 1441 ختم شو او پا نوی کال د ہجری کے 1442 کے منگا قدم کے خونو. نن د نوی کال د رنبئی میاشت د محرم رنبئی تاریخ دے. اللہ پاک دی تیر شوی کال کی چې موږ نه کم غلطیانی گناهونه شوی دي هغه دې رب موږ ته معافي وکړي او نوې کال دې الله پاک موږ ټولو لپاره مبارک وګرځي. خصوصا زموږ د وطن پاکستان لپاره دې الله پاک باعث د خیر او د آبادی وګرځي او د ټول عالم اسلام لپاره دې الله پاک خو وګرځي. محترمو ناظرینو، رنبئی تاریخ د محرم الحرام اغا داسې او اهم تاریخ دی چې اسی خو ټول محرم د محرم خصوصا عشره داغه فضیلتونه داغه عظمتونه ډېر زیات دي. خو نن رنبئی تاریخ د محرم الحرام په خپل ځای کې یو خاص اهمیت لري. د محرم په رنبئی تاریخ باندې خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا داغه شهادت رضا حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ داغه دا درجه د اوچتوالی د اعلی مقام د پاره زما په خیال صرف دا یو خبره کافی ده چې ټول صحابه کرام د حضور علیہ السلام مریدانو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام د الله نه غوښته و، دعا به کولا اللهم ايد الاسلام باحدى العمرين، خدایا په دو عمرو کې په یو عمر باندې یا الله اسلام لا تقویت ورکي او مضبوطواله ورکي. یو عمر ابن هشام چې هغه په ابو جهل باندې مشهور او یو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ. او به خصوصی دعا کولا ایا اللهم ايد الاسلام بالعمر ابن الخطاب، یا الله عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندې یا الله اسلام له مضبوطواله ورکي. الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا قبول کا، اسلام قبول کو. په کوټه کې نعره تکبیر الله اکبر گونج پکې جوړ شو او اسلام له الله پاک چتواله ورکو. یاد ساتئ عمر رضی اللہ عنہ سلوختم کس دے چې هغه اسلام کې داخلي. نبی علیہ السلام ته عمر رضی اللہ عنہ فرمائی یا رسول اللہ ولی مونږ په حق نه یو. نبی علیہ السلام ته ولی نه وی دا پټ بیا ولی ناشته. سبحان الله بهر ابو جهل ولا دے او سبحان الله لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ مخکی نبی علیہ السلام او صحابہ کرام ورپسې کعبه ته روان دي. ابو جهل ورته دا څنګه چلو شو؟ سبحان الله. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بریت لگے ساتلے وی دا خونو تا بریتو لے دا سے تاو ورکو او انا کئی کسو خزی کنڈول واری، کسو میندی برول واری، کسو اولاد یتیمانان کول واری. عمر اسلام قبول کو مقابلے لے راشی سوک برات لل بلا سوک چھ نبی علیہ السلام وقتے دے او اللہ پاک د عمر رضی اللہ عنہ په جواب باندې حق جاری کړي. نبی علیہ السلام فرمایي والله ان الحق لا ينطلق على لسان عمر، قسم په ذل جلال د عمر رضی اللہ تعالی عنہ په جواب باندې حق جاری دی. دا الله پاک د عمر رضی اللہ عنہ په وجه باندې اسلام لا عظمت او چتواله ورکو. زما محترمو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا الله پاک دې عظمتونه ورکړو. دا اگر آئے پیش کرے دا اور اللہ پاک دا قرآن کریم حصہ گرزولے دا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر لوے انسانوں دا اگر متعلق نبی علیہ السلام فرمائی کمانا پس بل پیغمبر ہوئے نو ابا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر. ہم دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اتباع متعلق نبی علیہ السلام خصوصیت روینا کرے دا علیکم باتباع ابو بکر و عمر من
بعدی ما نه پس تاسو باندې اتباع لازم ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله تعالی عنه. عمر رضی الله عنه ډېر لوی عادل یو ځل د یو يهودي او د یو ظاهر مسلمان نما سړي چې هغه منافق وو په یو مسله باندې اختلاف پیدا شو په یو شی باندې. يهودي نبی علیہ السلام لزو او د مسلمان ویلي ستاسو مشر يهودي لزو. بهرحال نبی علیہ السلام نه راغل. نبی علیہ السلام چې مسله واورېده نو فیصله دا يهودي په حق کې وکړ. مسلمان ورته ابوبکر صدیق لزو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه له چراغ نو يهودي خبره وکړه او وینا کوي چې نبی علیہ السلام زما په حق کې فیصله کړ. ابوبکر صدیق کو زم ستا په حق کې فیصله کړ. دی منافق دا سوچ کو چې راشه حضرت عمر خلک سخته دله بلا شو دی زما په حق کې فیصله وکړه. چراغل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دواړو بیانو کو. حضرت عمر رضی الله عنه فیصله نه مخکې لاړو پورته تورې روان او د دې منافق نه 60 کلم کو. نبی علیہ السلام نه چې خبر لاړه وی والله عمر ته خو فاروق د حق او د باطل ترمنځ خو ته فیصله وکړه. کله چې د خلیفہ کی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رحلت نه پس نو د په غاړه چې کومې جامې وي سبحان الله دولس ټاکي وپاغې کې دولس ټاکي او دا نه وی چې زه خو خلیفہ شم چودريګه ویل ډرس لا شم استری کړې لا شم پزان باندې خوشبویانه واچوم سبحان الله. هغه خلافت یو بوج غنلو چې دا به زه اوس څنګه وچتم او هغه چې کله خلیفہ شو نو زیتون تیل نه علاوه بل څه به نه خورل. وی ولی چې خلکو ته ذکر انور سيزونه خورم اي زما رعایت ټول ته بدا شي ملاوي په 24 लाख مربع میل باندې داغه حکومت وسیع پروتو 24 लाख مربع میل. نن داغه په حکومت کې حکومتونه جوړي او باوجود د دې هغه کار بخپل کولو. یو ځل ماسپخین مزل لري ته دې عظمت شان تګو ورته الله څنګه اعظم نور کړي نو لري خلق ورته لري شو جیواله په یوم دا جوړه مې و خدا مې وینځله دا غي پوچېدو کې لږ وخت تیر شو ځکه زلیر شو. الله پاک د دې عظیم انسان په وجه باندې اسلام لا لوی عظمت ور کړو. د شهادت واقع ساجيبه غونډه ده. دا یو مجوسیو چې هغه ابو لولو فیروز دا غنمو د یو صحابي سره غلامو دی راو دا مجوسی او حضرت عمر رضی الله عنه ته وی چې زه انصاف غواړم. وایسه وی دا مالک مانه 10 روپۍ ورځ یا 10 روپۍ اخلي زما په آمدن کې دا ورته وای چې کم کی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي څومره دنا اخلي او ته څومره ګټي. چې هغه د خپل ګټي وویلي او دا ورکړو وي دې سره دا مناسب ده دا زیات نه دي په دې باندې خپشو ا مجوسی دا چې تلو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې لکه ته لنګړی خشته جوړه او دا میچنې په خوا به خلکو غنم غلا پکور کې به اور کول هغه ته به میچن وي دا ته خشته جوړه نو مال مې جوړ کړ چې دې تلو حضرت عمر ته وی زه به تعالی داسې شی جوړ کوم او داسې شی ودر کوم چې تعالی به چانی درکړي. چا وته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته وی زماله د مرګ دم کی راکا چې زه به تا اوجنم. الله اکبر. ملګرو رانی سوینا وینا لا فعل نه دی کړی کار نه کړی نو سزا څنګه ورته سره لا خنجر ورسره جمعتو کې خجوري وي او ټول شانته غریبي و جمعتونه داسې خونو لکه دانن چې د په خجورو کې پټ ناس تو خنجر ورسره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د سحر مستوري او الله اکبر وي دیراو او یا نه گزارونه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې زخمی شو. صحابه کرام زر دی خواته کو او سره و تختیل
نو بل کس مخکې شو مختصر مونځ وکړو ابوبکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی خلکو مثال تیرماداري وکړه وغیرہ حضرت امیر المؤمنین د وصال نه مخکې بچو ته وینا وکړه چې بچو چې کله زما وصال وشي نو ما با زما جنازه به یوسئ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها مخامخ به ودرېږئ که هغه ټایم کې اجازت وکړو نو بیا به ما بوځئ او د خپل محبوبینو په خوا کې به مې دفن کوي که نه عام قبرستان کې به مې دفن کوي او په یکم محرم باندې وفات شو کله چې دا زوی راستولو نو هغه ټایم کې بچی ته وینا کوي چې امیر المؤمنین ټکې به زما نوم سره نه اخلي تش به وینا کې عمر داسې ویلي دي عرض یې کړی زه اوس امیر المؤمنین پاتې نه یم مولوي بلا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راغی ورته وینا وکړه مولوي په دې وخت کې ژړل په ژړا څه وجه چې وه دا ورته وینا کوي ما دا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ داغه درخواست قبول کو الله پاک دې د دې خشته او صحابه کرامو په خاطر باندې په موږ ټول باندې رحم وکړي خصوصا زموږ په مملکت خداداد پاکستان دی الله پاک خصوصي مهرباني وکړي او الله دې هم د عمر رضی الله عنه په خاطر زموږ ملک لا د عمر رضی الله تعالی عنه باندې یو حاکم ورکړي امين وصلی الله علی النبی الکریم